بسم الله الرحمن الرحيم. لسم نمبر عنوان ثلاثة في حكم الوصية: العتاق والمحابات والهبة. درې شیونه دا د وصیت په حکم کې دي. یو مرض الموت کې غلام مزادول، او دویم محابات کول، او دریم هبه ده. محابات من الهباء ای العطاء، عطاء ته ویل کېږي. قاهستانی تعریب کړی دی بالنقصان عن قیمة المثل فی الوصیة فی بالبیع، چې یو سړی د خپل یو شي د بیع وصیت وکړي دا خرڅ کوي، او که مثل قیمت وي د هغې نه کم وکړي د دې ته محابات ویلی کېږي. یا یو سړی د مرض الموت کې د یو شي د اخیستو وصیت وکړي دا رالوالی، او د مثل قیمت نه په زیات باندې ووایي، نو دغه کومې زیاتي پیسې چې دي دا محابات دي. تاسو په خبره پوه شولې. هبه پېژنئ ټوله. دې عنوان کې دوه مسلې دي. اول مسله دا ده، یو سړي غلام آزاد کو مرض الموت کې، نو موږ وویل چې غلام آزادول په مرض الموت کې به حکم د وصیت کې دی. اصل کې قاعده د قواعد الفقه کې التبرع فی المرض وصیة، مرض کې چې څومره تبرعات کې، که غلام آزادول دي، که محابات کول دي، که هبه ده، دا ټول وصیت وي. قاعده نمبر 75 صفحه کې 68 صفحه او قاعده 75. نو مسئله ذکر کړي. یو سړي غلام آزاد کو پر مرض الموت کې، او یا یې غلام خرڅ کو محابات باندې خرڅ کو، او یا غلام چاته هبه کو، دا به جایز که نه؟ به وایي جایز به. خو دومره ده چې د ثلث نه به معتبر وي. که چېرې غلام یې کوم آزاد کړی دی، دا د غلام قیمت د نور مال ثلث، بس خبره ختمه. مثلا 6,000 روپۍ طریقې وه او 2,000 روپو غلام، نو بس ثلث کې نافذ بشي، خبره ختمه. او که د غلام قیمت بالفرض 4,000 روپۍ و، نو اوس به صرف په 2,000 روپو کې غلام ته ووایي ته آزاد یې، او 2,000 روپۍ به سعی کې راوړی وي. تاسو ورسېدلی. دغه شان او باع وحابه، بیه وکړل او محابات یې ورسره وکړو. د 2,000 روپو شی په 1,000 روپۍ په 100 روپۍ باندې خرڅ کوم، په 1,000 یې خرڅ کو، په 1,500 یې خرڅ کو، اصلي قیمت نه به کم، او مجموعات 6,000 روپۍ ورسره وي، بس صحیح ده. ثلث نه وځي، یعنې 2,000 ثلث نه دي. او که مجموعه ورسره بالفرض 4,000 روپۍ وي، او د غلام 2,000 روپو دی خرڅ یې کو، په 100 روپۍ محابات یې پکې وکړو، نو د دې مجموعه روپو کم ثلث جوړیږي، دومره خو پکې به غلام آزاد وي، او کمې بقیه دي که نه، هغې کې به ورته ووایي به یې ته داسې وکړه چې سعی وکړه، پیسې راوړه. همدغه شان غلام دی، کتاب دی، څه شی دی، چاته هبه کو، کور دی مرض الموت کې، دا وصیت دی. نو کوم شی چې هبه کړی شی موهوب، دا ثلث مال نه و، ثلث مال یا د دې نه هم کم، خو بس ټیک دی. او که زیاتو نو تر ثلث ماله پورې به صحیح شي، او نور به نه شي. تاسو پوهېږئ، لکه غلام دی مثلا سعی به پکې کوي، یا چاله چې ورکړي هغه ته وایي چې بقیه قیمت ورکړه. همدغه شان سره دا صورت هم ولګوئ. بل وصیت هم کړی دی، 6,000 روپۍ ورسره دي، غلام یې آزاد کو په ثلث کې، خو دا وځي ټیک ده، خو هلته یې د 2,000 روپو بل چا دپاره هم وصیت کړی دی. د ثلث مال نه چې وصیت زیات شي، بیا به پکې نیمېږي که نه. نو چا لپاره چې د 2,000 روپو وصیت کړی دی، هغه ته به وایي 1,000 روپۍ ستا شولې، او غلام ته به وایي ته به 1,000 روپۍ وګټې، 1,000 روپۍ تا ته معاف، 2,000 مجموعه به د 6,000 ثلث شي. تاسو پوهېږئ. وګورئ. بهرحال قاعده ول همدغه قاعده د ټولې مسلې پې پټ کېږي. التبرع فی المرض وصیة، ومن اعتق عبدا فی مرضه یو، او باع وحابا او وهب، فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا.
کم اصحاب الوصایا دي هغه هم پکې مضروب کیږي ضرب باغو ته ورکو څنګه چې ما تاسو ته ویل 2000 روپو غلام دی آزادې کو 2000 روپو چاته وصیت هم کړی دی مجموعه 2000 روپۍ دي شپږ زره د ثلث نه زیاتیږي نو تقسیم به پکو غلام ته 1000 روپۍ ستاره بار شولې وصیت کې دا مګټه دا مراوړه او زر براوړي او بل بزر ورکی دویمه مسله په دې عنوان کې که غلامی آزاد کو او بیع د محابات وکړه نو کم یو به اولا وي نو امام سی وایي که چېرې محابات اول وکړو وروسته غلام آزاد کو نو محابات اولا دی او که برعکس اول غلام آزاد کو او به یو شی په محابات خرڅ کو نو بس دواړه به برابر وي او صاحبین وایي به هر حال به عتق اولا وي نام خلصی به ونه رسېدلی ګوره نفس قصه خو پوه شوي که نه مقصد یې څه دی واوره امام صاحب وایي که ولې محابات وکړو مثلا دا کتاب د 1000 روپو دی او زه په آصف علي صاحب باندې په 100 روپۍ خرڅوم او دا یوسف مې غلام دی دا مې آزاد کو د دې نه پس او دا هم د 1000 روپو دی مجموعه 2000 روپۍ دی دا کتاب د 2000 دی داسې ووایه او دا یوسف چې دی دام د 2000 دی څلور شو او ما سره مجموعه طریقه چې دا شپږ زره روپۍ دي نو امام صاحب وایي اول که محابات کړي محابات ته به واړو بس محابات به د وصیت نه کو نه که به ثلث مال پاتې و خو عتق ته به واړو که نه بس هغه ته به ته خپلې ټولې روپۍ به ګټه راوړه نو اوس کتاب د 100 روپو دی د 2000 او 2000 روپۍ چې دي دا ثلث ته د 600 روپو نه ول محابات وکړو نو قصه ختمه شوله نور څه پاتې نه شو 100 روپۍ پکې زیاتې راغلي دي نو اوس مجموعه 4000 او 100 روپۍ پاتې دي که نه یوسف ته به وایي 100 روپۍ درته ماپ دي او باقي 1900 راوړه دا امام صاحب وایي او که چېرې دواړه اول یې عتق کړی و اول ما یوسف آزاد کو هماغه 2000 روپو وروسته مې آصف باندې د 2000 کتاب په 100 خرڅ کو اوس وایي دواړه به برابري نیم نیم به کو څنګه چې وختي مسله ویلې وه 1000 روپۍ به یو ته پرېږدو 1000 به بل ته غلام به 1000 روپۍ ګټې راوړي او صاحبین وایي به هر حال عتق مقدم دی اول به که عتق یې وروستو کړی او که مخکې کړی و اول به عتق ته واړو نو که څه پیسې پاتې شولې په وصیت په ثلث مال کې خو محابات ته به یې راواړو که نه محابات والا پوره پیسې اخلو تاسو پوهېږئ او که هغه وایي زه ګران نه هلم په پوره پیسو باندې به راواپس یې کړم فإن حابا ثم اعتق فالمحابات أولى عند أبي حنيفة رحمه الله وهو المفتى به القول الصواب والقول الراجح وإن اعتق ثم حابا فهما سواء وقال العتق أولى في المسألتين دوړو کې ته قولا دي یو لسم عنوان الوصية بالسهم څوک چې په سهم باندې وصیت وکړي ومن اوصى بسهم من ماله فلو اخص سهام الورثه یو سړی وایي چې هلکه زما د پلانکي ته زما د مال نه حصه ورکوي اوس حصه لږه ډېره دی نه ده بیان کړی د امام صاحب مسلک دا دی سدس مال به ورته ورکوو سدس مال یعنی دا د وصي به د یو وارث په شکل کې د سدس حصې والا مقرر کو وی به مسله حل کوو تاسو پوهېږئ د سدس نه به زیاته هم نه سدس نه به کمه هم نه او وجه دا د مولوي صاحب تاسو له خبره به واورئ یو سړي ویل زما د مال نه پلانکي له حصه ورکوي کله موسی ژوندی دی او وضاحت یې وکړو نو کوم وضاحت یې وکړو که ډېر وکړو لږ قصه ختمه دا ټکې مې وختي نه ویلې نو که د سدس نه د کم وضاحت وکړو چې دومره مې یادولو یا د زیات یې وکړو هماغه به معتبر وي او که مړ شو ورثو ته به ووایو تاسو ته که علم وي تاسې یې وایئ که هغو ویلو هم ټیک ده که ویې نه ویلو اوس امام صاحب وایي د مال سدس به ورته ورکړو نه به یې کموو نه به یې زیاتوو او وجه دا د کوفې په عرف کې حصه سدس ته ویل کېدله او صاحبین وایي نه جي ثلث به ورکوو ثلث هر څومره چې صاحبین فرمایي
دا څومره ورثه چې موجود دي په دې کې د چا کمه حصه وقه به ورکو که غر څومره وه سدس و سدس نه زیاته وه سدس نه کمه وه البته که چېرې به دې ورثو کې د ثلث والم حصه نه به ټول برابره وي مثلا ثلثان وو نو بیا به ثلث پورې ورکوو زیاتي کو به ځکه خو وصیت نه دی نافظ بیا دې کې راجح رایي چې دا د چا د نو دا اصل کې اختلاف د زمانې دی امام صاحب زمانه کې حصہ چې و سدس ته ویل کېدله ځکه دغه شان کوله او صاحبانو په عصر کې به دغه شان پاتې شوی نه وه موږ به خپل عرف ته ګورو چې حصه څومره ته ویلی کېږي ومن اوصى بسهم من ماله فلو اخذت سهام الورثه کما چې اخذ سهام د ورثه ده ورثه حصه ده الا ينقص عن السدس نه کم شي نو فیتم له السدس وته تمامېږي د دې نه به زیات نه ورکوي هدایه کړي دولسم عنوان الوصیت بالجزء یو سړی وایي زما د مال جز پلانکي ته ورکوي مرض الموت کې وصیت وکړي نو په دې صورت کې به ورثو ته وویلی شي د قاضي د طرف به چې هلکه بس څومره چې خوښه یې هغه ورکوي ځکه که یوه روپۍ ورکوئ که نه دا هم د مال جز دی او که زر ورکوئ هم جز دی او که یو لک ورکوئ هم جز دی دلته وصیت په مجهول شي شوی جز څومره دی پته نه لګي او دغه شان مخکې مسله کې وصیت په مجهول شوی حساب او دا قاعده ده چې جهالت ان الجهاله لا تمنع صحه الوصيه ضابطه د جهالت صحت وصیت د بارا معنی نه دی اصول هدايه کې دغه شان اصل هم دی نو که جهالت یې سیرو ټیک ده بس دلته مضر نه دی او ته وایې سم چې خوښه یې غور کوي لأنه مجهول يتناول القليل والكثير خجي وينه صاب جزء من مالي قيل للورثة أعطوه ما شئتم ديالسم نمبر عنوان الوصية بحقوق الله تعالى تاسلوكو غوري مريسم حقوق الله باندې وصیت وکي نو که مطلق دا سی وي پما باندې د الله حقونه پاتې دي فرائض نوافل دسی وي یا د سيونو شر باندې پاتې دي خدا د الله کوم احکامات دي زما په دې پیسو باندې هغه وکړي چونکه ثلث مال کې به نافذيږي نو اوس حکم دا دی چې کوم فرضي احکام دي به مقدم کوو که هغې نه پیسې پاتې شولې نفلي ته به راځو که نه پاتې کېدلې بس په هغې به اکتفا کوو مثلا حج به مقدم کوو زکات به مقدم کوو دغه شان کفارات دي دا به مقدم کوو او که چېرې د باندې فرضي احکام نو پاتې زکات پې نو پاتې حج پې نو پاتې کفارات پې نو پاتې دا مخکې مسله خواله وه چې دا پې پاتې وو که نه چې دا پې نو پاتې او بیا ویل چې الله کوم احکامات دي حقوق دي هغې کې زما را پیسې ولګوئ نو بیا به نپلي وکړي چې که چېرې تفصیل وکړلو مثلا دی مدرسه کې ورکې جماعت کې ورکې دا نو کوم چې اول ذکر کړی هغې کې به ورکو تاسو پوه شولئ وګورئ ومن اوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها على غيرها نو که دغه فرائض د مقدم ذکر کړي او که نه ذکر کړي ولې چې صورت یې داسې جوړېږي ښه موږ پوره ونه ویلو یو سړي ویل چې زما پیسې د الله په حقوقو کې ولګوئ حج پہ وکئی مدرسه پہ جوړ کئی جماعت پہ جوړ کئی فقراو ته ور کئی دلته پکې فرض حج دی نو کدای اول ذکر کړو او ګروست ذکر کړو بهر حال حج وپیکو کڅ پاتې چونه پریته ورړو او که فرایض پکې نو مدرسه پہ جوړ کئی جماعت پہ جوړ کئی فقراو ته ور کوم چول ذکر کړي غي ته ویړو وګورئ قدم الموسی او اخرها مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموسي بيش موسي كم مقدم كري أقتب بقورو ولي لأن الظاهر من حال الموسي أن يبدأ بما هو الأهم عنده ظاهر دادا چه موسي باغش مقدم كري كم شدت أهم وي نمانگ من داغي خيال ساتو والثابت بالظاهر كالثابت بالنس كم شيء ظاهر سر ثابت چه دا سي لك نس سر ثابت شو قايدة دا هجي مخي راضي ثابت بلم دا ويقدم الأقوى فالأقوى من الفرائز أقواه فرائز
همدغه شان کفاره قتل به کفاره اظهار او یمین باندې مقدم کوو لأن اقوى واكثر تغليظا منهما ابه به کفاره یمین مقدم کوو په کفاره اظهار باندې ځکه کفاره یمین چې دا به حد کې حرمت اسم الله د وجه نه راغلی ده د دې اهمیت زیات ده. 14 عنوان الوصیه بالحج درې مسلې ذکر کړي. چا په حج وصیت وکړو چې لکه زما په پیسو باندې حج وکړي نو یو سړی به حج لولېږي او سوار بن کر جائے گا. خب صحیح سب طریقې سره عرف کې خلک زیاغه شان بزي نو مخکې به په سواری وتلل اوس به مطلب هم حیوانات باندې اوس به جاز کیږي پیدل تګ نه دی ضروري چې پیدل دی لاړ شي او که نفقه کم وه حج پې نه کېدل نو د کوم ځای نه چې حج کېږي هغه ځای نه دې څوک حج ته ولېږي. مثلا یو سړی سعودي عرب کې دی ورته وایي چې هلکه دغه ځای نه که حج کې پیسې کمې لګي خرچه زه در لګم حج وکړه تاسو پوهېږئ. او دریم نمبر که حج یو سړی حج له ووتلو حج کوي پس په لاره کې وفات شو او وصیت یې وکړو زما لپاره حج وکړئ. امام صاحب رحمه الله فرمایي څوک به حج دپاره لیږي او د خپل علاقې نه به یې لیږي او صاحبین وایي نه د حاجي چې کوم ځای کې وفات شوی د هغه ځای نه دې څوک ولیږي. بهم فتوه د امام صاحب په قول الله ورته وګوره درې مسلې دي. ومن وصى بحجة الإسلام أحج عنه رجلا من بلده يحج راكبا فسوار بن کر جائے گا. فإن لم تبلغ الوصية النفقة كوصيت نفقي تنرسيدل نفقة كما هو نفقي وصيت نبور كولو أحج عنه من حيث تبلغ نو دا ورثه به حج وکي د طرفه بچا باندې د کم ځای نه شي دا وصیت کار ورکي حج ته رسیدلی شي سړی. دریم ومن خرج من بلده حاجا حج بنیت روان شو فمات في الطريق واوصى ان يحج عنه من بلده عند ابي حنيفه رحمه الله د زینب کوي وهو المفتى به القول الصواب کی. وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يحج عنه من حيث مات کوم دې چې وفات شوی هم دا غزنه به حج کوي. تاسو رسي خجي 15 نمبر عنوان من لا تجوز وصيته د چا وصیت نه دی جایز. نو مولوی سے مخکې مونږ ویلي و قاعده هم ویلې وه چې وصیت چې دی دا تبرع ده نو د څوک چې د تبرع اهل نه وي د هغه وصیت به هم نه نافظ. د تبرع اهل څوک نه دي هغه لیونی نه دی ماشوم نه دی لکه دیو په باره کې مونږ ویلي دیو باندې داسې کلام حجر دی چې هغه دیو دپاره نقصان ده وي مالي طور ویلي مو که نه کتاب الحجر کې. ولا تصح وصیة الصبي همدغه شان مکاتبه هم ټیک نه دی. وان ترک وفاء وجه سره د غلام هغه د ماشوم هغه د لیوني هغه د مکاتب ځکه مکاتب هم غلام دی. حدیث کې راځي کې 1 روپۍ په پاتې هم غلام دی. لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم ضابطه ده. ولا تصح الوصية إلا ممن يصح تبرعه هندیه کې ده شپږم جلد 92 نمبر صفحه باندې دا قاعده شو لاندې لیکلي لأنه تبرع والصبي ليس من أهل التبرع لأنه لا يملك او مكاتب لأن ماله لا يقبل التبرع دا مال چې لا يقبل التبرع دا تبرع نه قبلي پردې مال له مخکې راځي. 14 نمبر عنوان الرجوع عن الوصية څوک د وصیت نه رجوع کوي کولی شي که نه 3 مسلې ذکر کړي دي. نو وی موسی چې دی که د وصیت نه رجوع کوي کولی شي وجه دا د مولوي صاحب د عقد غیر لازمه دی او تبرع چې کله تام شي نو بیا پکې رجوع نه کېږي صدقه کې او دا خو لا تر اوسه تام شوې نه ده. ولې د ملک نه وتې نه ده کله به وځي چې مړ شي بل ملک ته ورغلی نه ده نو تام نه ده. موږ په باب الهبه کې ویلو هبه کې رجوع جایز ده که چېرې موهوب له راضي وي دغه شان یا قاضي وکړي
او صدقات نفلیو کې رجوع نه دسي خدا الله چې تام شي دلته غونه دا تام کا دلته خلا سره ژوند دي او يجوز للموسي الرجوع عن الوصيه وصيتنا رجوع کولای شي لأن الوصية تبرع فيجوز الرجوع فيه كما في الهبة بل بالطريق الأولى بكاردا بالطريق الأولى لأن الهبة تمت بالقبض والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد الموت نشالت رجوع جائز ودلت بطريق الأولى ديما مسألة رجوع بدو طريقو كي يودا وإذا صرح بالرجوع تسريح وكرا لبستيك دا كان رجوعا ورسدلی به لأنها حق غیر لازم دا مې مختوی لیو دویم نمبر طریقې دا درېمه مسله د دې عنوان کې یو سړی بیخي د وصیت نه انکار وکړي چې ما سره وصیت کړی نه دی نو دا رجوع ده صراحتا نه ده نو امام محمد یوسف رحم الله فرمایي امام ابو یوسف رحم الله دا رجوع ده خدا رچ دلالتا ده لہذا دام صحیح ده او امام محمد رحم الله فرمایي که څوک د وصیت نه انکار وکي دا رجوع نه کوي حالانکه مخکې به وصیت کړی دی دا رجوع نه حسابيږي ومن جحد الوصيه لم يكن رجوعا دا رجوع نه ده كذا ذكره محمد دغشن مسل امام محمد ذکر کړی رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله يكون رجوعا امام يوسف رحمه الله ودا رجوع ده وقول محمد هو المفتى به الامام محمد رحمه الله قول چې تاسو ته کوم ښکاري هم دا مفتى به قول لیکا او دا قول راجح کی ذکر دی مخکې راځي لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجود ذلك الشيء وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه دای قاعده ذکر کړي امام محمد رحمه الله یو سړی چې رجوع کوي کنه نو هغه تقاضا کوي چې دا شی مخکې موجود وي اله به رجوع کوي او جحود د شی چې تقاضا کوي د عدم سبقت چې مخکې نشته دوه منځ کې خو تضاد دي نو یو متضاد د بل نه مجاز نه جوړیږي مخکې راځي ولسم نمبر عنوان الوصیت للجاری یو سړی گاونډي د بار وصیت وکي الک ازما گاونډي نو ته دومره مال ورکي وصیت خو پیژنې کنه مرض الموت کی نو اوس به څوک مراد وي امام سی بوي د چا کورونه چې د کور سره جنگیدلې دي یعنی څوک چې د کور شفاعت کولای شي اق گاونډي دي فهم الملاصقون عند ابي حنيفه رحمه الله من داره هم دا مفتى به دا القول الصواب کی دي صاحبین فرمایي چې نه کوم چې ملاصق وي د سره او یا غیر وي په دې محله کې اوسېږي او یو جماعت مسجد کې ټول جمع کوي په دې ویږي دا صاحبین راي د امام سے قول مفتى به دي اتلسم نمبر عنوان الوصیت للسحر سحر وته وي کنه سحر وته وي سحر څنګه د قران کې سحر اچھا و نسبهم وسحر یو سره د خرګنی د بار وصیت وکي امام ال ول ورکی دا غټ دله دی نو حکم ادا دی چې د خرګنی د طرف څوک زارحم محرم دی لکه خواخي او دا شان د خواخي مورې د اسخرې دی دا بکرار ومن اوصى لاصحابه فالوصيه لكل ذي رحم محرم من اچھا جی خطا شمال کده خزي چې کم ظاهر رحم محرم دي د خزي خور دا اورورې دي مورې دا پلارې دي دا بکرال لكل ذا رحم محرم من امراته خجي او کچري سړی مل شو او خزي لا بنیکا کې وا نو مستیک دا د خزي زارمي محرم دي او که بيدت کې او طلاق رجیم دغه حکم دی او که چې خزي له طلاق ورکړي او طلاق باین اغه نه پس سره مل شو وصیت کړي دی ښا نبی د خزي کم زارمي محرم دی هغه ته نه ملاويږي ځکه د مرګ په وخت کې سرګنې پاتې نه ونه خیالم دې کنه په خبره باندې پوه شولې مرحل زما سرګنې لا
دومره مال ورکوي ښځې له په نکاح کې وفات شو د ښځې کوم ځای رحم محرم دی هغو ته به ورکوي یو صورت ښځې طلاق ورکړی دی طلاق رجعي دی او لا په عدت کې ده او وفات شو اوس به هم د ښځې د رحم محرم ته دغه مال ورکو ښځې له طلاق رجعي ورکړی دی او عدت ختم شوی یا طلاق باین ورکړی عدت دی یا عدت ختم شوی بهر درې صورتونه په دې صورت کې چې کله مړ کېږي سخرګنۍ نه ده پاتې نو وصیت به نه نافظېږي یعنې دیو ته د ښځې ذا رحم محرم ته به نه ورکوم وګورئ نور لسم نمبر الوصیت للختن زمانو د پاره چې وصیت وکړي ومن اوصى لاختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه د سړي چې موسی چې څومره ذا رحم محرم زنانه دي د هغې خاوندان ختن دی خورې ده ترورې ده د مور طرفه پلار طرفه اورېرې ده خورزې ده لورې ده د دې خاوندان چې دي دا زمان دي خو دا د عربۍ مسلې دي ښه زموږ عرف کې زوم چې دی که نه د خور خاوند ته نه ویلی کېږي او نه د ترور خاوند ته ها که موږ داسې لږ تفصیل وکړو وصیت په وخت کې یو سړی وایي چې هلکه زموږ د کور زومګو ته دا ورکوي بس بیا ټیک ده د خور ترور او دغه شان د لورینو ټول هغې ته شامل دی او که وایي چې هلکه زما زومګو ته یې ورکوي زومګو ته وایي که نه جمع زمانو ته یې ورکوي داسې و زما زمانو ته یې ورکوي نو په دغه صورت کې صرف د لور خاوند ته شامل دی د خور یا د ترور خاوندانو ته نه دی شامل یا د ورېرې او د خورڅې هغې ته نه دی شامل پوه شولې بي ومن اوصى لاختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم لأن الختن اسم لزوج البنت وزوج الأخت وزوج كل ذات رحم محرم منه هذا ربي خبرې دي کا په بده کې غني او فقیر برابر یې ځکه غني د بارم مسیر ټیک وی کنه ذکر او انسا ټول به برابر حجی شلم نمبر مسئله الوصیت للقریب یو سړي وصیت وکړي اقاربه الکا ازما اقارب او تدامال ورکي نو اوس به چاته ورکو دوه قاعده به لګو یو به زارحم محرم ته ورکو د دې موسی او دویم نمبر په زارحم محرم کې به ولد او والدین نه شامل صرف چاته به ورکو زارحم محرم د چي دي هغه کې به ولد بچي به نه شامل همدغه شان والدین به نه شامل وجه وایو ومن وصل اقاربه فالوصيه للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون للاثنين فصاعدا اقارب جمع صيغه کې خیر می کنه او جمع په میراث او وصیت کې دوه تم شامل ځکه وصیت اخت المیراث ته او میراث کې څنګه موږ څنګه وایو ان كانت واحده فصاعده چې وایو کنه دوه نزيتي موږ وایو دوه نزيتي نو میراث کې دوه ته حکم د جمع شامل دي دغه شان په وصیت کې دی نو دا به موږ دوه کسانو ته کم از کم ورکو فصاعدا یا د دوه نزيته به ورکو ولد پکې نه داخل ولی ځکه قرابت اسم لما يقرب من الانسان بغيره قریب چاته وي چې د بل په واسطه انسان ته نږدې وي او بوان خو اصل قرابت دی هر چا په وجه نه دي نږدې او ولد چې دی ولد دا هم بغیر د واسطې نه مړي دا موسی ته نږدې دی څوک کې واسطه نشته دی والولد يقرب بنفسه فلا يتناولهم الاسم ولهذا قالوا من قال للوالد قريبا فهو عاق فائدې کدا لیکلي عاقي دي سرغبر هل دام دا ربي خبرې دي کا الګ تاسو زئی بس ورزي پروګرام ام کینسل شوی اوس دوران دي افسن بل نه څوک تاسو بیګی کنه خځې کوم دې ته ورسېد ما تاسو الله د عربي مسلې دي پښتو کې چې خپلوان یاد کی کنه نو زما په خیال بهم پکې مور او پلار او دغه شان بچی نه شاملېږي ځکه هغه ته خپلوان نه وي یا رشتہ داران یاد کی وګورئ بهرحال ضابطه لیکلي وقل الجمع في المواريث اثنان
فإن كان له إخوة فلأمه السدس كشري دو ورونه خويندي ام ورته سدس ملاوي ګران کې جمع ده اګه دې ویلو اذا اوصى لذي قرابه ویلو مفرد صيغه زمين ویلو فهو على الواحد لان هذا اسم للواحد بين حاصل لیکل امام پریز باندې دې مسلې د بار شپږ شرایط دی وسم چی ویلا اقربو ته ورکو یو او دا سي اقربه چا ورسنه وی دوا ځکه وارث له وصیت ټیک نه دی والله يكون فيهم اولاد ببکنی شامل ولا ذو ببشله ذو جمعيه ما بخل دين والدين مراد دي نغشن محرميت بوي او اقرب فالاقرب بوي ووافقه صاحبه في الثلاثه الاولى وخالفه في الثلاثه الاخيره فلم يشترطاها وهي الجمعيه والمحرميه والاقرب فالاقرب مخکې راځي دویم نمبر واذا اوصى بذلك ولو ليس بيسري ازما اقرباو ته ازما مال ورکي نو د اقرباو کې ترونه مو ماماګانمو نو حکم ادارې چې وصیت به صرف عمینو ته شامل دي دو ترونه دو ماماګانو بس دو ترونه ته به ورکو ځکه دا قریب دي کنه ماما په مقابله کې ولی زدي قرابت من جهه الاب دي او انسان اب طرف ته منسوب کیږي نو د دوړ په شریک یو ځای ته منسوب دي خالتنا فالوصيه لعميه عند ابي حنيفه رحمه الله او هو المفتى به القول وعندهما اربعا لعدم اعتبارهم الاقربيه صاحبين وي چې څلور ځای به کو دوا خالو ته ایسب ور کو دوی سی دوا عام تور امینو تور کو او که یو تر او دوا ماګانیو به وي دوځي به کو یو ایسب تر تور کو دوی سی به یو ایسب تر ته او یو ایسب دوځي کو یو ما ته یو ایسب بلتا یعنی څلور نو مسله جوړ کو وان كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف دا مش پدې درې وړو مسلو کې صاحبانو ته تاسو وایي مړوي اقارب د بارے چې وصیت کړي نه کنه نه لكل من ينسب الى اقصى اب له في الاسلام دا منسوب هر پلار ته چې اخره کسب پلارانو کې اسلام راوړی د سی وایا دا په پلرونو کې چې چا نیکونو کې چا ول اسلام راوړی وقت بیاړو دغه نظم خلق را خور شي ټول لګ ورکو صاحبان ته تاسو چې غب لګوي دا ودا خبرې وي اوس به چیرته ګوري مثلا سادات نو نبی د دې دوه مطلب دی اقصى اب له فی الاسلام اقصى اب په اسلام کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی اول هغه اسلام راوړی د علی رضی الله عنه څومره اولاد دی هغه به ورکو او که مطلق ابشن به حضرت عباس ته رضی الله تعالی عنہ نو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ څومره اولاد دی ټول له ورکې نو فتوا دې ذکر امام سبق والمانی دغه آسان کار دی دا خو ټکی سره ته جوړ کړل وقال الوصيه لكل ما ينسب الى اقصى اب له في الاسلام خجين لان الاسم شامل للكل والمحرم وغير المحرم فيه سواء هذا صاحبين دليل يشتم نمبر عنوان هلاك بعض المصابيه الک بعضی مصابيه هلاك شي دو مسلې ولا بیان کړی دي اول هلاك البعض في الوصيه بمتحد الجنس د موسی مال متحد الجنس ته پیسې دي ثلث مال وصیت یو کو توجه جي مثلا 9000 روپۍ دي او دویل 2000 روپۍ وصیت نو 2000 خصل ستې کنه به په دې 9000 روپو کې صبح 3000 روپۍ هلاک شوي څو باندې شول شپږ دا 2000 روپۍ وسم سولسته او جنسم د ټولو پیسو یو د 9000 واړو نو سی حکمدار بس کله مې پیسې هلاک شوي دي په دې جون کې هلاک دي شوي دي ځکه د مرګ په وخت کې چې د کوم پیسو وصیت کړي هغه وس هم سولسته بس ټیک 2000 موسی له وتور کې پوه شولې به او که جنس بدلو تاسو ولدا واوري ومن اوصى لرجل بثلث دراهمه او بثلث غنمه نهب زيب مثلا فهلك ثلث ذلك
سلس به کې هلاک شو منه هو کې ما ول درې هلاک شو څه کوله کېدل شپږ پاتې شو کنه خو بقي سلس وهو يخرج من سلس ما بقي هغه سلس ما بقي هغه وتلو سلس هو د ما بقي من ماله فله جميع ما بقي اچھا ما دا مسله ورانه ویلي ولکه شي وبقي سلس ويخرج من سلس ما بقي من ماله تاسلك برو غري سورة بدل ویلو دت ویلی ومنو سال رجل بسلس دراهمه على كزما د دراهم وسلس ورکی دراهم ټول څومره دي بالفرض 9000 روپۍ دي یا د غشن بسلس غنمه غنم څومره دي نه به فهلك ثلثا ذلك ير دو ثلث هلاك شو صورت بدل دي نشپک 1000 روپۍ لاړي 3000 پاتې دي شپک بزیوی مثلا ملې شولې 3 بزی پاتې دي او در باري وصیت هم د دې 3 وکړې ځکه د 3 د مجموعه مال سلسو د 3 بزو یا د 3 زرو نو به موږ به وسګورو کم ددن باقی مال له چاغه د دراهمو د کم شي وصیت کړي دي یا غنمو دینه علاوه ده کاغه مال من قیمت کو د 3000 روپۍ سلس دي یا د 3 بزی سلس دي نو بس د شپک زره یا د شپک بزی کاله کې شي یا کې شي دي ټول وته ورکو اوس په شولې دغه مسله کړي ښا فلو جميع ما بقي با هلاك البعض في الوصيه بمختلف الجنس ونوصى بثلث ثيابه دا صورتو کنه چې متحد الجنس وصیت کړو غنم دی او کا پیسې وي اګه مختلف الجنس وی کپړو مختلف جنسونه دي وصیت کړو چاله کړه سولس کپړې زما پلان کی تور کوي به سلسان کپړې حالکه شولې یو سلسله بعد شولې خدا سلسان کپړې د مجموعه مال نسل سو وسبهم په دې صورت کې معمولی سم توجه جی سره د دینه چې کومې کپړې پاتې دي مثلا نه تانو نه دي او ول سلس 3 تانه چې کوم دي سپ لور کوي او شپږ تانه هلاک شو صرف 3 تانه پاتې شو او نور مال ور سره د قیمت ولګو د 3 تانه دغه سلس جوړیږي به هم دغه 3 تانه دل نه ورکو بلکې 3 تانو کې کم سلس ته یو تانه کم ورکو تاسو پیږي در چا حکم دی مختلف الجنس خدا صورت دې کوم دو صورت دي کپړو کې دا اله چې کپړې مختلف الجنس والا وي کچې کپړه دی یو جنس والا وا لکه نن سبا په ماشين جوړیږي او که یو تان دي 2-3 لستانه دي ټول یو جنس والا دي مثلا ټیار یو کپړه د ټوله دغه ده خیالم دې کنه یو خاص کاټن کپړه د ټوله دغه ده نو به غزول حکم دی ایول ټول ورکوم کم چې پاتې نه سولس دی بس ورې کا هغه مختلف الجنس یو کپړه دا بل کاټن کپړه دا بس بل دا شیب باران دی او نازي اقبال کپړه دا ما واخله کپړه دا ټول کپړې چې راوند کې مختلف الجنس دي نو په دې صورت کې به ولا دا کوم چې بقایا پاتې دي کې سولس ورکو یو تان ومن وصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب دویشتم نمبر عنوان وصیت من له عین و دین یو سړی وصیت وکړي دغه په مال کې عین هم وي عام سامانونه یا د سی وایا موجوده پیسې او دین هم وي قرضونه هم وي د سی وایا د عین او د دین با اصل معنی وکړو نو موجوده پیسې ور سره دي قرضونه هم دي او د وصیت وکړلو مثلا د 1000 روپو وصیت وکړو اوس دوه صورت دي کچره د 1000 روپۍ موجوده روپو کې کوم چې ور سره دي قرض مرز پچانه دي نقد کوم روپۍ ور سره دي بده کې سل خو بس دا باور کی مثلا دې 30 روپۍ ور سره نقد ور سره دي 1000 روپو وصیت کړي 1000 خدایي سلس دي نو
دا به نافذ کو. او کچری د کوم روپو وصیت یې کړی مثلا 10,000 روپو، دا د موجوده روپو نقد روپو ثلث نه دی. مثلا موجوده روپو هم دقه 10,000 دي نور نشته، نو بیا به په دې موجوده روپو نقدو کې ثلث ورکو، مثلا 3,333 ورکو. باقي څومره قرضونه راوتل هغې کې بوله حصه ورکو، درېمه حصه حتی 10,000 به ورته برابر کړو. تاسو پوه شولئ؟ څو صورت شو؟ 2. نو که چرې د کم مال وصیت یې کړی دا د موجوده مال ثلث خو ټول به ورکو، او که ثلث نه و نو موجوده مال کې به ثلث بس وربې کو، باقي به دین نه راحاصلو. ومن اوصى لرجل ب1000 درهم وله مال عين ودين نقد غير دين او دين بلشا فإن خرج 1000 من ثلث العين دفعت إلى الموصى له. دا هو شو زقدلت لأنه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس فيصار إليه، وإن لم يخرج ثلث نوتل دفع إليه ثلث العين بوتوركو. وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفى 1000 ترجخ بال1000 برابر کی، لأن الموصى له شريك ده ورثه ده، او کدا نقد منگ طول ده ورکو نور ته ضرر ده، حالانکه دا خود یو وارث حیثیت لري. وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثه لأن للعين فضلا على الدين، ذکر هند دپاره خو فضل وي په دین. موږ هدایي نه عبارت ویلو الا یرا انه یزاد فی الثمن لاجر الاجل. نو نقد پیسو بوجو شی زید کیږي او په قرض کم کیږي، هغې له فضیلت دی. خجیدیت 23 نمبر عنوان الوصیت للحمل وبه. حمل لپاره وصیت کول سیدی و یا سیدی، حمل باندې وصیت کول سیدی او سیدی په دې شرط باندې چې حمل ویم. حمل لپاره وصیت کول دیو خزي حمل له او سړي ول زما د مال دومره پیسې دې دي خزي بچی ته ورکې کمی چې په خېټه دې مینو بیکا مینو به بزدي بچی ته ورکې نو به د دې خبرې نه پس شپږ میاشتو کې دن ماشوم پیدا شو، نو معلومیږي دغه وخت کې حمل وو ورته ورکو به، او کله هغې نه زیات ټیم تیر شو به شک دی چې حمل وکنو په شکونو باندې د چا حق نه ثابتېږي به نه ورکو، ځکه بیا خو حمل یقیني نه و. همدغه شان هلکه زما د دې غوا یا زما د دې وینځې بچې غلام چې دی دا دې د پلانکي شي، لکه شپږ میاشتو کې دننه وشو بس ټیک ده. تاسو پوهېږئ لنډه دا ده چې یقیني حمل وو، نو بس بیا په حمل باندې او حمل دپاره وصیت ټیک دی، او که نو بیا به نه وي. وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وزع لأقل من 6 أشهر من يوم الوصية پس شپږ میاشتو کې دننه وشو. که څوک اعتراض وکړي چې هلکه موسی له دپاره خو قبول شرط دی، ارکانو کې دی د وصیت، دلته جنین دی دا خو یې نشي قبلولی، دا تاسو څنګه صحیح کوئ؟ قلنا الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث. وصیت مشابهت د هبې سره دی، میراث سره دی. فلشبهها بالهبه، کدی ته منګ وګورو چې د هبې سره مشابهت دی به کې قبول شرط دی، او خدا الا چې کله او کدی ته وګورو چې میراث سره مشابهت دی به کې قبول نه دی شرط، نو اوس راشي په دواړو شبهو عمل کوو. کله چې قبول ممکن و هبې سره مشابهت ورکو قبول به ضروری وي، او کله چې ممکن نه و لکه جنین نو به د میراث مشابهت اخلو. او دا قانون دی چې کله د یو شي دوو شیانو سره مشابهت و هر یو نه به حصه راخلي، او دا دې ته ویل کېږي عملا بالشبهتین، او دا د دوو قاعدو نه جوړ دی. دا تاسو خو به دا بار اورئ عملا بالشبهتین. دا قاعده چې عملا بالشبهتین دا د دوو قاعدو نه جوړه ده. یو قاعده دا د اعمال الدلیلین اولا من احمال احدهما، دو دلیلو کې یو عمل ورکول بل محمل پر خودل لدین اولاد دار چې دوړو عمل ورکې، لکه څنګه چې ماده کې مونږ ویلي 160 کې اعمال الكلام اولا
من إهماله يبقى خدا شولا دوما ما تردد بين شيئين يوفر حظه عليهما یو شی د دوو شیانو ترمنځ متردد شي د هر یو نه به ورته پوره حصه ورکوو نو د دواړو په نتیجه کې یو به مهمل نه پرېږدو بهتره دا د دواړو له عمل ورکو نو دواړو له چې عمل ورکوو د دوو شیانو بین کې متردد شو هر یو نه ته پوره حصه ورکه هبې نه ورته حصه میلاو شوه چې کله قبول ممکن وي میراثو نه میلاو شوله چې کله قبول ممکن نه وي ضابطه لیکلي ان الوصیه اخت المیراث تاسو پوهیږئ که نه 24 نمبر ماده عنوان الاستثناء فی الوصیت وصیت کی استثناء صحیح ده که نه او یا صحیح ده تاسو ګورئ یو سړی ویل که زما دا جاریه چې ده دا پلان کې ته ورکوي البته حمل یې مه ورکوئ صحت الوصیت هم او استثناء هم صحیح ده وجه سره موږ به یو کې وقاعده ویلې وه انما یصح افراده بلقد یصح استثناءه په عقد کې چې کوم شی د کوم شي افراد صحیح ځان له په هغې باندې عقد صحیح وي د هغې استثناء به هم صحیح د حمل باندې عقد ټیکو وصیت د حمل استثناء هم صحیح ده تاسو رسئ که نه 25 نمبر عنوان الزیادة فی الموصى به قبل قبول الوصیت موسی له الله وصیت نه دی قبول کړي او موسی به کی زیادت راړي یو سړي مثلا وینځه د غوا د دغه وصیت پلان کې د پاره کو دا د زید د پاره شو نو بلا موسی ژوندې دی د سی وایا موسی د مرګ نه پس او د موسی له د قبلېدلو نه مخکې د دغه وینځي یا د دغه غوا بچي وشو دا غینه پس موسی له ویل خمانه بری وصیت کړي ما قبول کو اوس بولا غوا سره د بچي ورکو که صرف غوا وینځه سره د بچي که صرف وینځه نو ګورو به مولوي صاحب کچری دا غوا او بچي دواړه د مجموعه مال سلسو نو د امام صاحب مسلک دار موسی له ته به ورکو اچھا جی دا اتفاقی ده وینځه دا غوا دا وصیت دی وسلی د بارو کو موسی مړ شو موسی له د لا قبول کړي نه دي چې د غوینځي دغه بچي وشو مې موسی له رستو قبول کو اوس غوا او بچي وینځ او بچي ک رسول سیمان نه وزي بس ټیک ددا بوله ورکو دغه څه اختلاف نشته او ک رسول سیمان نه دوړه نه وتل اوس به څه کوم نو مېره صاحبانو راي دا چې سلس مال به ورته ورکو موسی له ته څنګه به ورکو نو په دې غوا کې او په دې بچي کې به دوړو کې سلس ولګو ته وای سلس کې به غوا کې شریک شول یا به هغې پیسې ورکي څومره قیمت یې چې دی او سلس کې په دې څه دی ګوره غوا چې د مثلا د 4,000 روپو ده او بچی چې مثلا د 2,000 روپو ده مجموعه څو شو 6,000 او د سره 3,000 روپۍ وي خو اوس په ټیک ده کنه اوس د سره مثلا مجموعه تور 9,000 روپۍ دي یا 2,000 روپۍ دي نو اوس غوا بچي سلس نه دي اوس به څه کوو اوس به سلس تاسو وباسو چې داري ونه به حصہ وباسو مثلا په 12,000 کې 4,000 سلس دي نو غوا او بچي دواړو کې به داسې وکړو چې 4,000 روپۍ به پکې جوړې کو غوا مجموعه د 4,000 ده بچي مجموعه د 2,000 ده بچي کې 4,000 روپۍ جوړېږي او په دې غوا کې 4,000 روپۍ جوړېږي دا بوله ورکو تاسو پوهیږئ په دې طریقه د مجموعه مال سلس به ورکو د دواړو نه به ورکو اصل کې خبره دی کړي امام صاحب څه وایي امام صاحب وایي نه اصل مور د وصیت باغې شوی توجه ده کنه نو که مور سلس و خزدا به ورکو کنه که دواړه مجموعه سلس و دواړه به ورکو کنه مور به ورکو او که مور سلس نه زیاته وه نو به دا سلس د مور نه پوره کوو او که مور د سلس نه کمه وه نو اول به مور مکمل پکې ورکو وله او بیا به د بچي نه ورته بقیه سلس پوره کوو او فتور امام صاحب په قول تاسو پوه نه شولئ ومن وصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل الموصى له
وهما يخرجان من الثلث فهما للموسى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث ثلث برباس وأخذ بالحصة منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذ من الولد نبيردي تمويلو كنا امام سے القول الراجح قول صواب دوڑ کی ویدا مفتہ به دے. 26 نمبر عنوان الوصیت بالمنفعه منفعت باندې وصیت کول. نووري مولوی سے منفعت باندې وصیت ټیک دی ځکه منفعت د عین په شان چاله مفت ورکول شي خو منفعت که مفت ورکه عاریوي عین که مفت ورکه هبي په بدل ورکول شي لکه څنګه چې عین ورکول شي خو بيعي او دلته چې بدل معنی ورکینو اجاره وي د سیده کنه ده. بهرحال د منفعت حکم بدی کې بشان د چا دی د عین دی نو عین شي وصیت ټیک دی د منفعت وصیت هم ټیک دی. نو مسله بیانې زماره دی غلام خدمت دی لس کالو پورې 15 کالو پورې یا ټول عمر چې دا پلان کې موجودي وصیت کومه بس دا صحیح ده تر څو چې هغه موجود وي کټول عمر د پاره ور کړی بزاده د غلام بدغه خدمت کوي خدای د مرګ نه پس کده موسی د مرګ نه پس او کوی یو کزما د مرګ نه پس دا غلام د لس کاله خدمت کوي لس کاله به کوي. تاسو په شوري بهر حال تاسو ما تلک بر وګورئ که مقرره وخت یاد کړي وغه د موسی د مرګ نه پس هغه وخت خدمت کو پس به دا غلام یا بلکم شو کور یو ته ور کړو د سیدو د بارا مقرر وخت د پاره نو واپس به تیواری ورسو ته براشي او ټول عمر د پاره ته ور کړو نبی چې موسی له ترسو ژوندې د غلام نه خدمت لی او د کور د مثلا دی کې بوسیږي چې موسی له مړ شو ورسو ته ونه منتقل کیږي واپس به د موسی ورسو ته منتقل شي. تاسو به کنه وګورئ وتجوز الوصيه بخدمه عبده وسكن داره سنين معلومة سيدا وتجوز بذلك بدن سيدا. وسره شي کچری سلسنه وتل خدغه شاند کما ما ویلا دا غلام چې دی دا د سلس مال یا د دینه کما بزاله کړه خدمت کوا یا د کور چې دی دا د سلس مال یا د غینه کما بس به ټیک ده. اوس کده سیو چې سړی هم دغه مال له نور څه دی نه مثلا د یو غلام دی یا د یو کور دی نبی به محابات کی څنګه یو میش به مثلا موسی له خدمت کی دو میشته به ورسول ولا کی کور کې مثلا یو کال موسی له سی کی دو دغه شن مقرر دی کی او دو سلطان چری دا به کې د موسی ورسو سی کی نور قصه ما غشانی که مقرره وخت ترغیب پورې بده سي چلیګو او ټول عمرونو د موسی له تر مرګ پورې وي. فإن خرجت رقبة العبد من الثلث رقبة العبد فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمات وإن كان لا مال له غيره أو كسر مال بيخيونه هم داو سرب نخدم الورثة يومين والموسى له يوما دو مشت يوم مشت وكال يو كال دسي. فإن مات الموسى له عاد إلى الورثة دا دوما مسألة شو الورثة ودبر منتقل کیږي ښا وجه سره ولسم دمخ کې مسله کې دوه ورځې به ورسول یو ورځ به موسی له ولا د ال چې ورسې اجازه نه ورکي که ورکي نو سلس نه غوځي تم نه فيزيږي کجې دلته به ورسو ته ذکر منتقل کیږي چې وصیت موسی له ولا کړي د خدمت د منفعت دغه ورسول خو نه دی کړي او ویل شي چون کې موسی د ورسو د نو ورسو ته ورا منتقل شي. وین مات موسی له دا مثلا ویلو مولوی سب د موسی د مرګ نه مخ کې دغه بجون کې موسی له وفات شو به وصیت ختم شو ځکه دا مالک جوړ نشو کنه لکه څنګه چې د مورث په زندګۍ کې یو وارث وفات شي. وین مات موسی له فی حیات الموسی بطلت الوصیه. 27 نمبر عنوان الوصیه لاولاد فلان. یو سره وی زما د مال چې د زید اولاد تور کوي نو ولد مذکر او مؤنث یو شان شامل لته ثبتره بچو ته ولا ور کوي نو داسې باندې کو چې مذکر ته ډبل او مؤنث ته سنگل یو شان به نیمو به په اولاد ورله. او دویم ور سره 28 نمبر مسله کې وای چې د پلان زما د مال لزید ورثه ته ور کوي نو لفظ د ورثه ذکر کړي د علت دی وراثت
اوس بل دې خیال ساتو مذکر ته د مؤنث په مقابله کې ډبل وی وګورئ واذا وصل ولد فلان فالوصيه بينهم للذكر والانثى سواء 28 الوصيه لورثه فلان ویلو واذا وان وصل ورثه فلان فالوصيه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وجه سره ونسبه مشهوره قاعده دلته لفظ د چا ذکر کړي ورثه او حکم به لګولې دی او کله چې هم امر مشتقي چې کله چې حکم ولګي په امر مشتقي باندې قاعده ته یاد ده کنه نو مبدا اشتقاق لد حکم وي قاضي بیزاوی رحمه الله لیکلی کدل تم دي وترتب الاسم على المشتق يدل على العليه وترتب الاسم مرتب کېدل د اسم په مشتق باندې دلالت دغه په علتیت کې نو وراثت علت دغه موافق کار وکړو فالوصيه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين 29 الوصيه للحي والميت اکبر وګورئ یو سړي ول ازما د مال زید او عمر تور کوي نو زید او عمر ته بد د مال ثلث ورکونه نیمو به پی خو کچري خبر شو عمر مړ دې صرف زید ژوند دی نو زید ته کل ثلث نه ورکو ښا ټول په ټول ثلث به زید ته ورکو پدې ویږي سوي ومن اوصى لزيد وعمر بثلث ماله فاذا عمر ميت فالثلث كله لزيد ولي ميت چې ليس باهل للوصيه نزيد سره څوک مزاحم نشته د نزان لا پاتې ثلث مال به ورکو او کده سی ویل لازم مال د زید او د عمر ترمنځ وصیت دی دې په مابین کې اوس خو تقسیم وکړو کنه اوس چې خبر شو زید عمر کې یو مړ دی نو مقابل لبني سپیخه زګه دا خو دې نه درځي چې ول ټول ورکي یول نیم نیم ورکي یو محل پاتې نشو واپس ورا سو تراشي وان قال ثلث مالي بين زيد وعمر وزيد ميت كان لعمر نصف الثلث دیرشم نمبر عنوان اخیری مسله او د دې کتاب اخیری مسله زموږ د ټول کال اخیری نه جوړ لکه زوی الفروز خو ما سم ویلي دي کنه بلکې دې سوې زموږ د زړه شین کېدل او اخیری مسله وصیت من لا مال له دا ما کس څه مسله راوړې د چې د مړ شین شوی په دې اخیره کې یو سړی یو روپۍ ور سره نشته وصیتونه کوي دا رسې مثال زموږ یو مرګره ګرمۍ کې ګرمۍ نه تنگ شو لیوانه شاندې دلته به درمانه کله به وینه مولا دی پزان بسې ور بند کو او بلسنی رواخ سلاري پرتی وی او ځان ته چولم دن نه ولګه ولا بلسنی ځان روا چول ولی بس وې سي احتجاج کومه پته ولې نو بس دا مو چې مال نشته راشه سی وسیتونه وکاو پته ولې نو دا څوک کې جړې شین شوی نو د کتاب ولړ شین دی او موږ هم پرخه شین شوی اوس ما پرشته و دی ما ډاکټر لګ لګ پړسیدلې وای نه دی خو علامات موجود شوی دا ګولې درې مشته پورې خورای به ورستو ګور وای ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا رست مال وګټلو نو کمال رسو ګټلو ټیک ده چونکه موسی مرګ وخت ته اعتبار دغه وخت کې مال شته بس ټیک شو او کنه بیخي هغه وخت کې نو به غریبان وسی مسلهو ته څور کو مرحل دلته وي ثم اكتسب مالا مالي وغټلو استحق الموصله وثلث ما يملكه عند الموت دغه له اعتبار وي او سره یو مسله ووري که څوک وصیت په معاصي وکيو کې غیر اعتبار نه ښه لازم دا میت چې مړ شو ما دا پلان کې ته وي سیدا خلاف شرع حکم دی مړ بس هغه وصیت کړو چلته مې وي سیار ځکه وړو او مال او که مستحب شي کیو کو نو وصیت منلی مستحب دي دا سې کفن راکې پلان کې دره جنازه وکي او څوک چې هغه افضل سره خو ټیک د غیر افضل او د وصیت سره منای ما په خبره ویږي بس ته